بزرگان محترم، نن څلورمه ورځ ده چې په کوم طرف باندې ځي چې په کوم طرف باندې ځي انسانان خلاصه کې ونې بوټي مړاوي دي. یو عظیمه هستی زمونږ او د ستاسو د چرسدې نه بلکې د خیبر پختونخوا زینت استاذ محترم زینت المحدثین شيخ الحديث والقرآن جامع المعقول والمنقول حضرت مولانا ادریس نور الله مرقده د دې دنیا نه رحلت وکړ او په داسې مظلومیت کې قربان شم د دنیا نه لاړ. خو بس ووایم چې الله جل جلاله الله شهادت ور نصیب کړ. شهادت د مسلمان په القاباتو کې یو انتهایی یو بهترین لقب دی. څلور ډلې الله جل جلاله منعم علیهم ذکر کړي دي. هر مانځه کې موږ او تاسو وایو اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. یا الله پاکا منگ دا آغا چا پلار باندې روان کا چتا ور باندې انعام کړی دی. بیا منعم علیهم چې پچا باندې الله جل جلاله انعام کړی دی. بل ځکه بیا الله جل جلاله بیان فرمایي اولئک مع النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. نو شهدا دا نبوت پسې دریمه درجه ده. الله جل جلاله یا مسلمان ته ورکوي. الله پاک دې موږ او تاسو ټولو ته شهادت نصیب کړي. د دغه شهادت په لوی مقام او په لوړه مرتبه باندې چې کم انسان فائز شو او کم انسان چې وخته هغې ته شهید ویل کېږي. او شهید ورته د دې د وجې نه ویل کېږي چې دته فرشتې ګواښ کېږي ګیر چاپېره ورته راتاویږي او همدغه رنګې دی به جنت ته حاضرېږي. بله دا چې دا په معنا د مشهود سره دی دا لپاره به فرشتې ګواهي ورکوي. زبردسته وجه دا ده چې دته شهید د دې د وجې نه ویل کېږي چې حضرت صاحب چا دپاره په دا ونې بوټي ګواهي ورکوي، چا دپاره یو شی ګواهي د چا دپاره بل شی ګواهي ورکوي. او د دې شهید دپاره په د ده کټ وټ وجود قربان شم ګواهي ورکوي. د ده توی وینې به د ده دپاره ګواهي ورکوي چې د ستا په لار کې ده زه توی کړی یم. یا الله پاکه مغفرت یې وکړه دې ته قربان شمه ځکه ورته شهید ویل کېږي.